ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه دله در کوم د الله جل شانه د کتاب د کلام الله. کلام الله دې ته ویل کېږي ځکه دا د الله تعالی کلام دی، د الله جل شانه خبرې دي. او الله جل شانه فرمایي چې زما کتاب د مؤمنانو دپاره شفا دی. هر اعتبار سره کلام الله د مؤمنانو دپاره د هدایت ذریعه ده، صراط مستقیم دی، نیغه لار ښودونکی دی. قرآن د الله تعالی دین اسلام هم یو زبردسته تعلیمات مو تاسو ته راکوي، د زندګۍ د تیریدو، د زندګۍ د اصولو، د زندګۍ د باندې عمل کولو چې زندگی به څرنګه تیری. او بل یو آیات کې د الله تعالی یو فلسفه پرته ده. مؤمنانو ته هدایت دی، مؤمنانو دپاره شفاعت دی، او مؤمنانو دپاره رهبري ده. نو کوم انسان چې د الله تعالی د کتاب سره محبت وکړو، دا انسان به په دواړو جهانونو باندې کامیاب او کامران وي. بلکې دا قرآن به الله تعالی د انسان په قبر کې هم د هر قسم آفاتو نه ساتي، دا کلام په آخرت کې هم د هر قسم آفاتو نه ساتي. او بیا دا کلام به الله تعالی په لوی حکم او د الله تعالی په لوی حکمت سره جنت ته هم داخلوي. نو د الله تعالی د کلام سره مینه وکړو، محبت وکړو، او انشاءالله دا وړوکی شان آیات د دې وظیفه هم وکړو په نیت د ثواب باندې، په نیت د خپلو حاجتونو باندې انشاءالله الله تعالی به راته ډېره ښکلې زندگی، ډېره د عافیت او ډېره د خوشحالو زندگی را نصیب کړي. لہذا دا آسان آیات تاسو واورئ، عمل پې وکئ، په دغې طریقې سره یې کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ په نصیب باندې کا. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت د تکلیفونو، مصیبتونو، آفتونو نه موږ او تاسو ته امن راکړي. الله جل شانه دې وکړي چې دې آیاتو مبارکه سره زما او ستاسو حاجات پوره شي. آیات ډېر زیات آسان دی، ډېر د حکمت آیات دی. او علماو لیکلی دي چې هر قسم صدمه به تاسو ته پیژنئ. تاسو ته یو حاجت دی، یو اچانک یو صدمه وي، لکه دی ډېر په صدمه کې دی، ډېر په خفګان کې دی، یو رنج تاسو ته میلاو شي، یو غم درته وي. د هغې لرې کولو دپاره وافوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد، زه ټول کارونه الله تعالی ته حواله کوم، ځکه چې الله تعالی ډېر زیات بصیر لیدونکی دی بالعباد، د خپلو بندګانو. نو دا آیات دا ډېر زیات بهترین دی. موږ به ټول حاجتونه الله تعالی ته حواله کوو، او د الله تعالی نه ماسوا څوک حاجتونو پوره کولو والا هم نشته. د الله تعالی نه ماسوا څوک د ضرورتو پوره کوونکی هم نشته. الله تعالی نه ماسوا څوک چاله رشته هم نشي ورکولی. الله تعالی نه ماسوا څوک قرضدار هم نشي ختمولی، قرضونه هم نشي ختمولی. د الله تعالی نه ماسوا څوک بیماری هم نشي لرې کولی. ټول په ټوله کارونه، ټول په ټوله د الله جل شانه په قدرت سره کیږي. نو محترمو، چې د الله تعالی قدرت ته مو تاسو هر ټیم محتاج یو، نو فکار داره چې مو تاسو د الله تعالی عبادت په صحیح طریقې سره وکړو، د الله تعالی سره داسې محبت وکړو څنګه چې د الله تعالی د لوی شان سره ښایي. عبادت د ځان نه خلاصو. صحیح شوه که نه؟ ګوره سړی چې کوم ځای ته همیشه د کوم ځای پاتې کېدونکی دی، لکه زمونږ همیشه پاتې کېدونکی ځای کوم دی؟ آخرت دی، قبر دی. نو آخرت او قبر همیشه زمونږ دپاره پاتې کېدونکی څیز دی. نو هلته ما ستا دپاره ښه څیز لېږل پکار دی. که مونځ کوو نو چې ښه طریقې سره یې وکړو، که صدقه کوو که ښه طریقې سره یې وکړو، که مسلمان سره مرسته کوو ښه طریقې سره یې وکړو، وظایف او ذکر اذکار کوو چې ښه طریقې سره یې وکړو. ځکه یو عارضي زندګي ده، دنیا زندګي قسم دی چې عارضي ده. ګورئ دا ډېره کمه زندگی ده، او د آخرت زندگی د ابدالآباد د خوشحالونو ډکه زندگی ده.
خو چې افلا تعقلون چې څوک عقل لري که نه څوک عقل نه لري نو هغه خو بیا سم د هغه دپاره دنیا زندگی جنت الموت تحفة المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا زندگی د مؤمن دپاره څه شی ده جیلخانه ده او د کافر دپاره جنت ده په دې باندې هر سړی پوهېږي خو خپلو خواهشاتو راګیر کړي خواهشات هم نه پوره کېږي لهذا دا آیات چې دی دا تاسو هره ورځ 101 مرتبه وایي انشاءالله چې تمام غمونه به الله تعالی ختم کړي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد 101 مرتبه کو هر ټیم کې وي په اخلاص سره وایه او ورسره لږه جړه کوه چې الله زما ټول کارونه ما ته حواله کړي الله زما واده هم تا ته حواله دی الله ته ما سره ما ښه معامله وکړي زما قرضونه هم تا ته حواله دي الله تا نه بهترین څوک پوره کوونکی نشه د قرضونه الله زما رشته هم تا ته حواله تا ته بهترین الم نجعل الارض مهادا الله ته تاسو ما جوړې پیدا کړي الله ما خپله جوړه راکړي الله زما د زندګۍ بهترینه جوړه ما ته الله مهیا کړي الله زما د ګزاره نه کړي الله سې به هم راکړي الله زر راکړي چې زه د ګناهونو نه بچ شم او ښکلې زندګي شروع کړم نو الله تعالی ته به خپل ځان حواله کړو ها انشاءالله او دې معنا هم ده وفوض امري الی الله ټول کارونه مې الله تعالی ته الله تعالی ډېر زیات بهترین ذات دی نو حاجتونو پوره کولو والا دا وظیفه انشاءالله کوئ ته هم ډېره دعاګانې کوي موږ تاسو ته کوو چې الله تعالی د تاسو له هم ډېره خوشحالۍ د دنیا آخرت درکړي الله تعالی دې موږ له هم ډېره خوشحالۍ د دنیا او آخرت راکړي الله تعالی مو کامیاب او کامران لره موږ ته هم ډېره دعاګانې کوئ موږ به تاسو ته ډېره دعاګانې کوو جزاک الله خیره احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته